د حکومت لخوا بی اے بی ایس سی کورس خاتمه او اسوسی ډگری پروګرام شروع کول د لپاره د ملاکنډ یونیورسټي لخوا تیار شوی نصاب جایزه ورستو منظوري واخسته شو چې د خیبر پختونخوا په ټولو یونیوسټیو او کالجونو کې به خودل کیږي. په دې سلسله کې ملاکنډ یونیورسټي کې د ملاکنډ یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ګلزمان په مشرۍ کې د غونډې تابع شو چې پکې د خیبر پختونخوا د یونیوسټیو وایس چانسلرانو، کالجونو پرنسپلانو، هایر ایجوکیشن کمیشن، ټیکسټ بک بورډ، هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ خیبر پختونخوا نمائندگانو شرکت کړو. غونډه کې د ملاکنډ یونیورسټي وایس چانسلر د یونیورسټي بیلو بیلو شعبو کې جاری او شوی تعلیمي انتظامی په شمول ترقیاتي منصوبو، ترانسپورت، صحت، ولسی ترقۍ د لپاره اخیستل شوی ګامونو رڼا واچوله. غونډه کې موجود کسانو نه علاوه د ویډیو لینک په ذریعه هم د اسوسی ډگری پروګرام د لپاره جوړ نصاب بحث نورستو منظوري ورکړې شو. د غونډې په حق له د ملاکنډ یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ګلزمان وینا وا د کیپی ګورنمنت کوم ډیسیژن کړی دی چې په کالجونو کې کم کې بی ایس پوریس پروګرام نه دی پای کې به اسوسی ډگری پروګرام نو ملاکنډ یونیورسټي ته دا نه راسل دی چې هغه اسوسی ډگری پورا کریکولم جوړ کړی دی. هغه بیا شیر شوی دی او زموږ د ډیفرنٹ ملګرو سره هغه ډیسکس شوی دی، ډیفرنٹ یونیورسټیو ته تللی دی. د هغه کریکولم په حواله سره او د هغې د پالیسي په حواله سره او د هغې د امپلیمنټیشن په حواله سره دا میټینګ دی. دا به 2 ایئرز پروګرامي او دا هغه کالجونه چې کوم ته موږ انټر کالج وایو په هغې کې بدایي دی. فیسین بعد به په دې کې ماشومان ایډمیشن لري. 27 ډسپلن لپاره موږ دا پلان کړی دی انشاءالله او دا به ایکسټنډ کېږي او هغه ماشومان چې 2 کاله دا فارغ شي نو 2 کاله بعد به دوی بیا یونیورسټي ته تللی شي که بی ایس 4 ایئر ډګري علي او د هغې نه علاوه به که دوی ډګري علي نو ډګري به والي او اکراس د کنټري د دوی د جاب دپاره په مارکیټ کې اپلای کوي، دوی ته به جاب هم میلاویږي. که دوی 2 کاله 1 کال 3 کاله د غربت د وجې نه د نورو داسې ایشوز د وجې نه بریک راولي نو دوی ته به بیا هم اجازت میلاویږي. نو دا د ګلوبلي او دغه دی او موږ انشاءالله دې طرف ته روان یو چې یاره موږ ماشومان داسې فیسیلیټیټ کړو چې هغو ته د مارکیټ اورینټډ جاب اپرچونټي ورکړی شي او هغو ته هغه ایجوکیشن ورکړی شي چې په هغې کې هغه مخکې بیا تللی شي. نو سمپل بی اے بی ایس سی چې وه هغه ګورنمنټ چې دا هغه د 2018 کې ختمه کړې ده، دا د هغې ریپلیسمنټ دی او د هغې په بیس باندې دا نننی میټینګ چې دی دا د کے پی په حواله سره دی او دې له مونږ انشاءالله یو کریکولم یو ګایډ لاین ټول کے پی له ورکو او بیا به پر ریسټ اف د کنټري ته مونږ انشاءالله دا امپلیمنټ کوو. مونږ خو د ملاکنډ یونیورسټي د اکیډمیک کونسل د دې باډي نه اپروولي الریډي مونږ دا اپروو کړی دی او د جی سی نه چې کوم مونږ ته ګایډ لاین راغلی د هغې تحت دا دی نو دا د هغې ګایډ لاین په بیس باندې دی دا سټریم لاین کول دي د دې باډي نه الریډي اپروو شوی دی. او که ځینې یونیورسټیو یا کم کالجونه چې د هغو سره افیلیټډ دي د هغو جورسډکشن یې که هغو نه کړی نو به د ریسپیکټیو نه هلي خو چونکې ایډمیشن یې ایډورټایز شوي دي سټوډنټان ویټ کوي چې مونږ ته به څه پړاوئ. نو دا هغه دا نننی میټینګ دی چې تا ته به مونږ ټیچر به راته څه پړاوئ، کله به یې راته پړاوئ او ته به ډګري کله هلي او د ډګرۍ نوم به دې صحیح او ستا د ډګري به په مارکیټ کې یا فردر چې ته به هایر ایجوکیشن ته ځې دا به بیا څنګه استعمالي. امکان دی چې د ملاکنډ یونیورسټۍ دا نصاب په ټول ملک کې لاګو شي. محمد اسرار، خیبر نیوز، ملاکنډ یونیورسټي، کوزدیر.